اخر د نارت کوریا خامار هم مخې ته راغی او اسرائیل یې داسې دمکي ورکړه چې د ټولو مسلمانانو زړونه یې خوشحاله کړل چې چا زړونه پرې خوشحاله شوي په کمنټ کې لازم ولیکئ په کمنټ کې ورته لازم زړونه واچوئ چې کوم کار الله د مسلمانانو نه وانه غشته هغه د یو کافر نه واغشته چې په کوم ځای کې مسلمانان مشران خاموش پاتې شول هلته الله د یو کافر نه کار واغشته هغه یې روچت کړه د نارت کوریا صدر کیم جونګ اسرائیل له دمکي ورکړې ده چې په 24 غنټو کې دنه تاسو دا ګریډانو سوشل میډیا اکټیویسټو دا رهان نکړه نو داسې خطرناک کاروي بګو چې تاسو به یاد ساتئ تاسو ته به لګي چې کوم ګریډانو می سوشل میډیا اکټیویسټ تا څوک چې دا نارت کوریا دا څوک دا سویډش تا کو د هر ځای دا خو د کیم جونګ طرف نه چې دا کومه دمکي ورکړې شوه یقین وکړه دا ډېر زیاته د داد او د خبره وي شاباسه قابل ده چې په دې وخت کې 52 اسلامي ملکونه کو 57 دي کو هر څومره دي خاموش ناستی او یو کافر ملک صدر راباسي هغه د اسرائیل دغه ظالمانو له دمکي ورګي او کلیه ورته چې کوم خبره وینا کوي چې په 24 غنټو کې دنه خپل کاروي اون دروله زه بیا کاروي کوم او ټول دنیا به ویني